یو سړی تقریر کاو مولا څلورم اسمان ته په څو ورسېدو یو فرشته پرتوا او غلاسونه خپې ته کټ شو پیغمبر خدا ته ویل ایما د الله پاک تسبیح پرې خو بلا زما سره دا کار پرې دې یې مخه دا مجاني تقریر کوي په قران ماهره مسله بيسو غټ مناسب او خبرې بقي دا وګور تکبر لکه د عبادت الله مستحقي ايو سبح الليل والنهار تسبيحات د الله شپورس لا کوم سستی پکې نه کوي ګوره ام اتخذوا الهه دا دایي جرم شو بل جرم د کافرانو ایا دې خلکو یې سوا د الله نه الها او من الارض چې دایي پیدائش ته زمکه نشه کاری دي سردي سپین دي نو هم په الهي او د زمکه نه بوي هم ينسون هغه خلک ورته کوي دا مړي چې الهي قیامت کې بداخل دي ورته کوي دا څنګه کار کوي لو كان فيهما آلهة إلا الله کدا اسمان او د زمکه په تدبیر کې الها وي لو کان فیهما په اسمان او زمکه ان په تدبیر د اسمان او زمکه الله په اسمان کې هم نه په زمکه کې الها په اسمان کې متا ک تدبیر د اسمان او زمکه دي کول نو دیتا سو کوئی دلیل اقناعی دی خطابی دی سو کوئی دلیل عقلی دی نو علامه تبزانی په شرقات کې اقناعی ویل دي چا په فوق غلط دی بیا په مسایره کې تفصیل دی بل په بحث روان دی ثم ان العلامه قال في القاعده ان الحجه الاقناعيه والملازمه عاديه عادت دا دی چې ګر خدای کوم ځای کې بشرانی ورانی او چې پټ وي خیالي وسره وایي لو كان فيما کدا اسمان او د زمکه د پاروي خالقان قادران على الكمال پدې کې د دې په تصرف کې وآيات كما قال غير واحد مشد لا دليل لا عقلنا لا بتابع الاله قياس الاستعين اسرا في نقيض التالي يعني يتجي نقيض المقدم دي علامه ثاني وعلامه اول يو علامه قدر بل علامه تفزاني بل سيد سند لا تعلامه غانو نقلی او عقلی زړه د معلومه په خلک سوی علامه نوازی دا وایي چې دې کې فتح دی په دې اسمان او زمکه ګڼ وې څه مطلب دوار خالقان وې دوار قادران وې علی الکمال نو بیا با خبر نه دوار وې لا شهد سوي نو دوار یو کار کول شي دا بل وې به شو یو شبل اته یو د شي وځي بیا بل تحصیل ده حاصل اکه یو کار کوم بل کار کومه دواړه کیږي نتیجه انجام کیږي یو رشتہ کومه بل دې کوم مشتوي مليش اکه یو کیږي نو دا یو شو دا بل نشو که دواړه کی دواړه نشو لفظتان فساد راغله دا څه مورال شو یا د ترنه باندې موجود شي سنو دا دې روغت بحث په دا پانه کې وایا منطق فلسفه او روایه حاصل د برهان تمانو ورته وې دي ته برهان تمانو وسبحان الله پاکی دا اللہ رب العرش تے اما داغین یسکون چی خلق بیانی لا یسلو تفوسن چی کہ اما یفلو اللہ چی سکے تاغسو کہ اعتراض نشی کولی حاصل انه تعالی لا ينبغي احد خلقو کئی کنا خو پکار ندی خالق مالک حغنی چی سوک پہ اعتراض کی دا فارزک حکیم مطلق لا يفعل ما يدو اعتراض انو وسط پکیز دا کنا چلکا دا فقل دي پکې پیسلو کن جبال فقل انا فاقل دا الله تفوس كيف تغلق خبري كيف خبر جوړي لا يسلم ما يفعله دا پټو تفوس کې دا الله نه راځي خلق کوي وهم يسلم خلقنا تفوس کې دیشي چې تاسو دا کار ولي کې دیشي الله چې څنګه دا نه تفوس نه کوي ما توایا تاویل په غیر الله قسم خورو الله نه تفوس کیندا الله چې څنګه غلي کوي ما او تابع نو دا پکې خبر شو ام اتخذوا من دون الهه ني خلقوا الله ما سوا الهه ورته حات برهانكم راوړي برهان څه نه چې د یقینیات او مرکب شریعت سره برهان او د لاسیاتک بالحکمه ما ترجمه کړو دا عقلیات نقلیات یقینیات شپږ قسمه نقلی چې د ظنیات له جوړ شي د خلق خبري وي د نیکان صالحان او خيار او یاسدي خطابه او چې د وطن مملشي خو به تاسو مسلمات جت او چې اسی پرځي کسی وي خیال کې نه تاسو هغه ته شی وهميات خیاليات او دا بل چې غلطي قضيه وانده کې خلک دوکه کې سب دي ته وایي موال
راوړي مضبوط دلیل هذا دا قرآن ذکر من معیه دا خو یاداش داغه چې زمانه مرګي خلکو مرګو ته پردار و ذکر من قبل دا قرآن نصیحت داغه چې مخکنو د پاره ذکر قرآن کې تورات انجیل زبور ټول مضامین شته دي نو پدې کې خو شرک نشته نو که شرک وي په تورات کې نه پدې کې وو که په زبور کې نه دي کې وو که په انجیل کې نه پدې کې وو که چې د الله په ځای پدې کې وو هاذا ذکر من دا خو نصیحت د مخکنو او د ذکر د من قبل بلکې اکثر خلک نه په حق نو دي مخ علي الحق وما ارسلنا من قبل رسول نزل الى من الله مخي رسول رسول مگر الا يؤمن وتحكم انه لا اله الا الله نشي معبود عبادت حقدار مگر الله دې تعبدون بیا تکوایا پدې اجماع د امت ته چې عبادت وقت الله کې شي وسو داغي غلط خبره وقالوا يتسوي ديت الله شکایت کوي غلط خبره زورا اتخذ الرحمن يقول الله ظن اولاد دا د زامن کوي سبحان الله تعالی پاکي ده بچي چې څوک راوړي هو نطفي بچي څوک حاجت مند بل عباد دا پرشتي چې دي بندگان دي مکرمون عزت من کړي شي دا الله تعالی عزت من دي مقربون عنده تنبيه على من شغلتين دا الله نزدې شو دي وی کړي عباد وچو لا يسبقون بالقول نمخي دا الله نه پوهینا چې الله نه ویلي دي په کراشي چې دا الله ته وي لا يقول شيئا حتى يقول الله تو دا خود غلامان حق دی دلائل بوخی خبر شي کولی وهم بأمره يعملون الله بحكم عمل کولی وعقب دی الله رشي مكي دخل کولی اتو مستو ولا يشمون سفرش إلا من هذا غالب ارتضاش الله بخشال شي وهم دوی دا دی سرا مشفقون من غشتي يريجي دا من پاکی وجه اسروگی شو دا وجه دا حیبت الله من خطی بسابي خوف عذابي يرد عذاب صربي او خشیت او اشفاق یو فرق دی اول خشیت یردا او هل توید تعظیم سره د دې وجنه علماء انما شاء الله من عباد الله او دویمه اشفاق یردا سره د مقصودیتنا ويعاد بمن ممن ومن يقول من اله سوچ بری پرشتو کوي ز اله یم فرق زو وي چاویل هونی او که چرته وي وي مخلوق من دوني سوا د الله نه دقه جزاء ورکوم خدای په جهنم څوک دا ابلیس په کې ویلي خلک بلی خپل عبادت نه پکې دي دغه جزاء ورکو ظالمان ایانی کافرات چې اسماء او مکه واجب کان فارق قنداره كانت رقا نو یا خو پکې ذات رقین اصل کې مصدر شي كانت رقان رقانی فکاروا او دلته پکې كانت رقان ویلو مصدر ولم يسل له مصدر رتق په وشوال ته یزم قدام یو خبر دا اسماء نظمه پر لپسید خري او دا چې رتقن معنا اسمان د باران نه کېدو لازمه کې نه فصل نه کېدو دا په کې ویل شي مولانا خلیل احمد حامدی دا خبره کوله وفات کې اوس مرحوم چې په مصر یو سړی و په دې یو ملک کو برتانی کې دا چې وی خلکو ته د فلسفیان تحقیق هم دا د انوار سپوږمۍ د انوار او اسمان د اسمان او یو ځای بیا الله تعالی کړی دی دې آیات نو هغه اسلام راو دا پکشته درات من مراد دا یو ځای دا مراد یو باران نه کېدو او د بل نه فصل نه کېدو ففتقناهما الله وشتول دیو بل لسان لکړو یو ترجمه ده کدا شان واحد منفسقين ابن عباس ففصل الله بينهما ورفع السماء الى حيث يا وخلق الارض دا ملتصقين ثم خلق ريحا فتوسطهما ففتقهما دا فكينا او دا دلم لا شم چې فصل نکاو اسمان رتقلا كن بيت فلما خلق الارض اهل فليقوش اهلا فتق هذه بالمطر وفتق هذه بالسبع او ګرځولي موږ دا وګونه هر یو شی ژوندې دا وګوري لا څه کته چې احادیث مطالعه کوي اول الله پیدا کړی دي سو وبو یا باس مخیه وبو دا وګو رزق پیدا شو رزق ناز مکه جوړ شو لګي ته وجه شو اسمان دا وګوري کنه دیکھ ټول څنګه مبدا ټول ما د حیوانات او تخصیص په توګه پرشتي توباسا پیران توباسا دغه چې هغه د وګونو پیدا شي او صوت وګونو پیخلي امراد كل شيء حيوانات اخلي افلا يؤمنون بإيمان روي وجعلنا في الارض رواسي كرزون پر ازمه کې مضبوط مزورا
ان تمید کرات ان تمید دی ولا الله بدل چې پتا سوړه کی وری نه مناسب اگر دولی پر ازمکی فجاجن لارې دا به رول منځ کې د لارې سبولن فجاجن غټي غټي لارې فټ کولاو دی ته وي او سبولن دا نه بدل شو دا کولاو دې سدي لارې چې مفاج قدرانی هو شقه يقتربها جنبان جبلات سبولاشي کولاو زين لارې دا په تاسو خپل مقاصد ته لار دی ومړي چار کله الله دا کار کولې شي دار سره پار کولې دا په کې ولې الله حکمت اگر غیر من اسمان سقفا یو چت محفوظا ساتل شعر د زریدون او د بدلیدون دامر شوی لا تغیرها او رسوله ظاهر جمع السبیل او دسی محفوظ نه دې بختمی جنا د ډېر زمانه په موجود دي دا یو چت محفوظ وهم عن اعتنام خلق حياتنا الله محروم الله نه چې بلکې شپه ورځ نور سومي او هر یو دې په کلکین پرشته کې یسبحون لامبو لهي لامبو باندې حرکت کوي سګو دا نور سومي دوی او یسبحون تذکرما چې دای هر ورځ ځان نه ځان شو په دې نه دا د مطالب په اثر غټ شو چاوي دا ته ذکر کو تو د سر دنکا هم پکې دنکا او په بلک ترجمه کې په اصل کې کل شی دایره یو شی چولیدون کې شی وی داسې غون منډه سوی ومنه پولکۃ المرسل چا درشه طرفه په یعنی طرفه آی کی یو پولکوي دا ماشين دا غیت تاوی کی دسی تاوی سره خو جو موج مضمون شفره د اسمان لاندې د رسولک حرکت زحات وی جسم درې او دا مدار د نجوم د استوري پکې چورلی د قصد ابن عباس او سودی نمبر واته نورم پکې بحثونه کوي چې اسمان حدیثي قدیم دي نو په دې باندې زح دغه حکما او اقوال نقل کړی دي او د بحث کړی دي ډیر خسته بحث کړی دي او بیا روان دي ډیر د بحث کړی وما جعلنا لبشر من قبل الخلد دیر بعض علماء حاصله چې ستوري په خپل حرکت کې څوک حرکت نه کوي په خپل شي دغه په شان دي دا ما هو په شان نه دې ګرځول موږ ثار دی او بني ادم پاکستان الخلد همیشه ژوند الخلود والبقاء في الدنيا په دې پوښتنه چې باندې د حکمت خلاف ده دا روایت ته چې بعض علماء خلیل السلام وفات ته روح ابن کثیر الغری وفيه نظر دا کړي رات اعلان کړی ځکه چې خلود همیشه شوال ته وي او دغه زمانه وګ ژوندې پاتې شي بیا خلود نشته بار تقریر دام پکې ویل اف ایمتا داخله خوشالي دې موشي نکته موشي د حکمت مطابق دې به همیشه پاتې شي کل نفس هر نفس ذائقه الموت سکون کې د مرګ دې هر سړی بمري فرشتي بمري او دا ټول بحث کوا كل شيء خالق الا وشاء ونبلوكم بالخير بالشر والخير امتحان استاسو په بد حالت باندې په فتنه امتحان موږ ته استاسو وځو کېږي کله چې کافران تعالی ای تخلوق نه ګرځوي تعالی نه من تعالی الا هو مگر خندا کوي محذوب ان به نسوي هذا الذي یو خدای استم اشاره د خیر آیا دا سره استاسو علی ذکر کوي د تحقیق لپاره او هم بالرحمن یدی په ذکر الرحمن باندې انکاریان دي کافر د الله رحمان د الله رحمان نه وایي دا خندا کوي خلق الانسان من عجل پیدا شوی انسان د جلبازینا دا مين پکې غوړې مجازي شو دلته وی عجل ستوي طلب الشيء وتحريه قبل اوانه دا کیم نمک یو شی طرف کوي دې ته سوی عجل د ماسپخین منځو د ماسپخین د کیم نمک کول سوی عجل او سرعت ستوي مولانا ادریس شی د خپل ټیم کې کول په اول کې ته سوی سرعت نصاری مخکواله کوي ان هر شی په خپل ټیم کول په اول او تعجیل خشن یقول الانسان دا پکې هم یو خبره شو او بیا وی یو بل خبره کو مخکې یو ځل ما ویلو چې انسان پیدا شوی دی حوا پیدا شوی ده من زلای امین د ذبیح خلق منها زوجها نزل ته کې چا د جواب کې من عجل کې وځي سکے نو من خو کله کله مجازن مرضی د جلبین پیدا گویا کې د جلدی د ماده نه ده خو تاثیر انسان پیدا شوی جلبازینا لکه انسان مرکب دی دا غسین او د هیر نه پلان کینا سأريكم آياتي خیم تاسو په لخت قدرت جلدی مکول وای کله به دا قیامت د تیار راځي تاسو رښتینی که پوښی کافران په وخت چې بنده ول خپل خو نو او د خپل شاګان ولا يسهم سوزي بدل شي کړي
داسې وخت کې راځي بلکې را بشي ناګهانه فتفحتهم خلق بحیران کې تطعشهم وتحيهم طاقت او بصیبني نه بری ته او خطاکي کنو خندا پتا ورکی ولقد استهزئ برسل من قبلك خام خندا شي په خلقور مخستانه فحاق بالذخير منهم لازم څنګه سره خندا کوله دغه کسانو کې څوک منهم دغه کسانو من اولئک بالذين سخروا خندا کوله کسانو مې په رسول پوری سبو دالسو فحاق ما كانوا نازل شکری احاطه کو بری معنی ما هغه عذاب کار وسنج پری پر الله او بالذين تعالی کو نازل شو سخروا خندا وکړ منهم پر رسول پوری قل ورته وای ما يطلقم استاسو سوکای کوي استاسو حفاظت کې شپې او ورځې من الرحمن د عذاب الرحمن او دي ذلك غرض مفعلون کې انه عليهم پر عليهم نو دي بلکې من دنیا سوري زمانه لا يكون طاقت للاسلام قسم د خپل ځان د مدد ولا هم يسأبون منا او نبي سوق مرګري کولای شي زموننا دا ټول الہچون داخو بوتان فدلته تمنګا نصر انفسهم استفيهون واو دا مذکر صيغه ذکر دي خلق توقلا وای نو پدې راځه هغه ځان بچا نشي کولای ولا هم يسحبون لبر جما نشي دي مرګري کېده منا زمنا اصحاب مرګري کېته وای نو معنا مونږ نه څوک بچ کولای شي ولا هم يسحبون منا نشي مرګري کولای زمنا نسو کې په مدد سره نشي مرګري کولای څوک مدد بلکې پیدا کوم دي کسان را دي پرونه حتی تعالی عمر عالم چې د شوونه په دې باندې اذن ګوري چې موږ کو زمګه د کافرانو ته د خصامږه کومه اطرافها مسلمان مسلط کوي د کافرانو په وطن باندې پیغمبر خدا په زمانه کې دي کوي تعظیم د جهاد دی او د مجاهدینو دی جهاد کوي د کافر زمکه به کمی دي نه ګوري چې زمکه د کفار ته کومه زمکه د اطرافونه یو ترجمه ده چې کافرانو زمکه مسلمان دا ورکو او بل ترجمه کوي شي مشران د مسلمانانو د کافرانو ورکو یا علما ورکو اکرامول ایا دي به ضروري شي په پیغمبر ويستغفرون بالوحي فهي وحي اواه وسمون اوري كل ادعاء شرا اذا ما ذل كلا شوي رولش ولئن مستهم تزورسيتا نفحه من عذاب ربك يو هوا د عذاب ضربنا يا يو لقد عذاب ضربنا نفحه دي ستويلش وما في النفح من ما النذار اللغواله اصلي حبوب رائحه الشيء شوال وذي بوي دوشي وإن فهو الضابط ضربته بحد حاضرها بسوي پره وتركوا وانا بحو بعتك لغون الشيء ورواكو اعطى وسيله كواسي كده لغون دي يو لغون دي هوا يا معمولي غون دي گزار دا ضربستنا واي بديا ولنا وغوا منغا ظلم كون كيو او كي بدو تري القسط انصاف قیامت کی بغیر کی نو نزول الموازین یو ځل دا خبره شوه ده تاریخ نو طلاق یو دا نو موازین او څنګه وایو یو جواب چې موازین مرادو سړي موزونه اعمال کې به اعمال موزونه څه به شي یا کله دا موازین چې د جن مستعملوما تعدد اعتباری دا عقیدی په اخر یو تل شو دا عمل په اخر بل شو دا په اخر یو شو دا محمد په دسمه ولا شي صيغه د جامع شو یا جو حقیقت کی گانی دی یا په اعتبار د اعتبار یو جواب شو بیا طول بکی طول خود عمل کی دی عمل خو آراز دی یا صحائف الامان یا نفس اعمال اجسام تی جوڑو دا پکی ویلش دا طول خبری پدی کی مخی او وزن شتے کنا مجاہد کاکاوی نشتے دی لوی عالم دی یہ عادل باللہ کا فیصلہ معتدلہ موی نشتے دی امام بخاری باب کی خود زمین میزان حق دی دا پتون بولو بیا القی صفت شو او موازین جماعت تی او قصه خو مصدر دی مفرد دی نو سنگ بشی مایدا مصدر دی او مصدر اطلاق پر گانو پیده شی نانا تلی چه انصاف دی دا انصاف صفت شو او مصدر شو اسمین شو یا په حضر تبیضاف وضاف نظر الموازین ذرات القسط او چاوی مفعولهو دی غیر الموازین للقسط دی دفار دی انصاف زیاده ابنشکی دی عثمانی و شیعین میزان حق دی دلته احاديث وزن د اعمال د کفارو داشته او دا هر چا وکي ته هر چا باندې کې دي کې بحث لري وان كان مثقال حبه اكوي دا عمل چې د زول موازین د پام شو ټول موږ دوه د عمل د ټول لپاره نه کړه عمل په اندازې د ودانه من خردلین د خردل پیژنې موږ ته ورې وایو د شرط شم په شان دی او شی ترو دي دانه کوي خلق په دې اچارونو کې اچي نو خر هغه ته کغاونو کې غوند شي اتینا به هم بابا پیش کو او کافی مونږه حساب کوو او اوس پکې
الله وی مالک له پیغمبران هغه ته وحی کړی شو قومونه بیا تباشوی دي اگر څنګه تباشوی دي څنګه شوی دي پیغمبران دي ولقد اتینا موسی وحر یګرو موسی هم ته القرآن کې کتاب او نصيحت په متقین او کسان شریک ربنا بالغیب شاپشاش دې الله نه ذل کې نه غایب دې الله نه او د قیامت نه يرني وهذا القرآن ذکر نصيحت ته مبارک دې کې دې فائدې تسهيل الخير غدير النفع ولقد عاد علينا والا الحمد لله برکتی ما عاد انت دې برکات ملو انزل الله موږ دې آیات افضل انکار کوي ولقد اتينا ابراهيم رشد ورکړم ابراهيم وسته هدایت تام وسوي رشده اغه رشد الله لایق دی د پیغمبر سره رشد کامل لار منزل طریقو د صلات په دین او دنیا کې اسوکې صوتي اسوکې حکمت دی من قبل مخکد دینا یوزل مخکی یوزل خبر شیوا په سورې انعام کې مخکی سو د ابن کثیر ویلو چې ابراهيم عليه السلام د قوم سره مناظره کوله ځکه چې ولقد اتینا ابراهيم رشده او ابن جرير چې نه پر سوچ کاو نظر کاو ابن کثیر دا بسنګ چې خدای الله مخکی په هو کړی ما انت خبرې کړې وي اوس من قبل وخاد موسی او هارون علماء په هو کړی و د بلون قدر مور کړی و چې کوم مخ دا سورند راوته دا خبرو علماء ابن کثیر نقل کړی دا او رب پین نه کړی اسوکه چې پیدا شو د آدم علیه السلام د شان او کې سوبي مکه محمد نا اول مرویلا ابن عباس او د ابن عمر اذا موسى وهارون قبل وهو الاوجه الاوفق والافضل ومعنى دا نزديني دا نور خبره په کې ده وكنا بجالمين خبرو فاوکه خپلار کوي ویلي قوم ما هذه التماثيل لا ثبوتان دي لا تتساوي ذا سره تعرف لك شان تماثيل تمثال جمالا تمثال ستوي الصوت المصنوعات مشبهه بمخلوق مخلوق الله اگر ضرورت چې جوړ شي او مشابه دي او مخلوق سره مثلت بالشيء اذا شبهته وكان على ما قيل تصور صورتونو دي باقي سره راځي کی اغي فاشي داغي پس فکر سو دستور بیا بل خبرکم مولانا شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه وی تصور الشيخ یو طریقه ده نقشبندی یو طریقه ده نقشبندی پیژنئ قادریه ده سروردیه ده داسې نور دي کنه یو پکې نقشبندی ده په دې کې به اول لاشي ځان له بغل راسته او مخ په پټ کې خط تبغور ځان له او تصور شیخ وکړي د خپل استاد او خپل پیر تصور وکړي دا غي نفس بیا دي الله او دا ولي چې راول د شیخ تصور کې دا نو تصورات پکړ شي او د شیخ دا ولي کې الله ولي دغه انسان په نوم څه تعلق دي لاول محسوس ګوري کنه نور محسوس پرې د استاد پیر بیا به وصول نغوی دا تصور زما پر استیک نه مولانا اشرف علی ما تم خنخ کړ د دې خو دې مثال نه چې لکه بوتان فاتي او ته ګوري دا خو هغه شي دا یو خبره وکړه بل خبره کومه چې تماثيل جوړول یا مولو معاشه من محارب او تماثيل خلق په جوړول د سليمان لپاره تماثيل بوتان پیغمبر بوتان نو څه کټونه نو تماثيل ترجمه چې کټ راغلي دي چې ته په عربي کې شته نو ته په لغت خبره نه کوې خو دې څه فهم ولا دا بیا د وخه تماثيل ترجمه سریر راغلي سرور راغلي کټ نه راغلي نو دا غیر لپاره حدیث پیش کوم دې مسله تر مری ابو داود حدیث ته پیغمبر خدای ام سلمہ د پیغمبر عمر په مثال باندې نو د مثال نه کوزه شما زمګه تا مثال کټ کړو نو مې لاو مثال کټ نه وي خو کټ چې تماثيل او مثال کې څه فرق دی مثال پیراشته او کتابونه یو قتل بیا پیراشته وي دا پرې غپ غپ کی خبرې کوا تماثيل بوتان او تصاویر چې تاسو ته چې لکه شان اګه ته د تماثيل یو ترجمه ده انت تماثيل بل شنو دستا بل خبر شو دا پکې بل او دا تاسو چې کین په ما سره یو کوم منطق سره بیا وای دا سړي حقیقت سره د دې لفظ ترجمه ده او دا ځان حتیم ابراهيم سره تجاهل عارفانه کې خط ویږي دا وکاین کیسه نو بیا وایي تاسو کوي ځان عالم کړي نه دی ځان جاهل فرق د دې حقیقت ورته وخی کړه او حقوق اقبال على الشيء او نقتل على سبيل التعظيم دلتا وی تیر شو حضرت علی په قوم شطرنج کو ما التواصل التي انتم شطرنج کوم تساویل کنا
لأن يمس أحدكم جمرا يوصل مسك اسكروټي حتى چې مړي کې لاس دا ولا خدا چې په دې پورې مسک هغه مندلي په خپل مشران یې بات کوي دا غلط خبرو کوي هغه وایي تاسو مشران تاسو په غلطه ښکارا کی قالوا اغيوت اجيتنا بالحق كم قالته بحق نه اي بالجد کله خبره ده چې غف لګي کتلو بكون کې اسی غف لګي که حقیقت وي قال ربكم في السماوات ربطاسهم ورب الاسماء المكره الذي فطرهم او غفر يقوى وطلع فعلا من قسمي لكن اصنامكم ما بكم تدبير بكم لأجتهدن في كسرها تدبير بكم متان صدرها الكيد الاحتيال حيلة بركم في ايجاد ما يضر وقال قول لكي تاوان كي تر اظهار خلاف ظاهر كهم دا خلق دي خو بس چل بكم بس تاسو واپس په شابان تاسو یاد تراوی کنه دا عید نبی اختر ته وتی دي او د اختر نه برازي چې علی بیا یاد کنه زموږ تر فجعله وګرځول دي دایمون اسلام دي را یزازن کفاعا یزاز فعال منقول من الجز قط ټوټه وی اذر خرجه کی عید له یو ځل در کی اذر اختر کیسو شروع هو د اسلام دنه شو سجدي کړي کې خدل قام او وته وی چې موږ راځو که خیری دې بوتانو په دې ډوړې کې برکت اچولې اله نرجع برکت الالات والاطعامنا سوته تاسو خورده ورته وي خورده چې ویني د پیر بابا نه کاکا څخه خلک راو د مال کې الته پرتاوه خورده ته جنې ډېر اوخره لکه غوندي پادشي داوی سکري داغه پادشي وي دا به خورده فلما كان ابراهيم بالطريق الصناع عظم المسير روان شو بيعطش وقال اني سقيم دم نشو را پس پراتو انت یلوی بوته روایت مخامخ ته د سوزو پترو کې دومره غلدي پټه کاو د شپې ټولې مات په تبا خلاص او پاتې چې مگر مشر د طلب راوسته د راکړې سړک کې خو فجارم جزان ټوټه وي الا كبير ما لو مگر مشر نو او دا لهم اسلام او قال هذا دي او قال وي لعلهم الى يرجون شاتي دي توافش شي وضمير اليه عند الجمهور عائد دي ابراهيم تا ما توافق زمانه په تفوس کی سو الله توافش شي اسوق دي کبیر تبارك په تفوس کی لعلهم يرجون الكبير دا قسم خلق عالم تفوس کی قال ويل من فعل هذا دا کار چا کړی دا له زموږ انه دي هو ظالم دي قالوا وغي خپل کور کې سمعنا فتن او درم دی ځاننا یذکرهم د دې بوتان یاداش وکاو یعيبهم د دې باندې به عیب لټاو چې دا خو ناکار خلق دی شاک دا کار وکړي یذکرهم دی بیا ډول او هغه خلق ابراهيم یقال له ابراهيم سوق اوس به یقال لپاره د مقوله کې شي ابراهيم سوق کې دی شي سوق یې نشي کېږي يقال يسمى وقد اختلف في جوارك في القول مفرد لا يقدم معنا جملة قصيدة وخطبات سوق ويلش سوق وينيش ويلش سوق ويلش هوشوا السوق ويلش نا دا كيديشي وخبرها بخلاصي اگه سوق نوين دي لفرا بلسرا وباسو قالوا ويلي دي خلقوا بلتا فأتوا به راتلل وكي پدواني رأي الناس دي خلقوا پلدوكي مشاهدا معين دي خلقوا پسترقوا دي خلقي شايكي يشهدون حاضر وي چه مستداوركو انت فعلت هذا تاكد عليكم اي ابراهيم قال بل فعله نو کسائی ہوئی بل فعله وقفك بل فعله دا کار چا کرے دی مشر کرے دسی بنوی دا هم گوئی کنا اگر بل فعله زان تراجی کا او ما کرے بل فعله او کبیر ماتا دا زان جو نشو او عام خلق سوئی بل فعله کبیر دا کار دی مشر کرے بیا د حدیث راشي چې ابراهيم درې کذبات دي لم يكذب ابراهيم الا ثلاث کذبات دې کذبات کې کار بوت نو کړي په خپل وایو په بوت باندې ظاهر کې دې څه وایي دې تم توری وایو معارض الكذب ورته وایو ظاهر کې خو ضروري خبر او واقعات خلاف تا خدای تعریض په شکل خبره کوي تاسو وایي دا بوتان کار کوي خیر رسي شر رسي استاد د وینا مطابق دی بوتا وکتل چې غټ خزیمه او د نور عبادت کې شي ولي کې شي د راپور د بوتانه ما ته کړی او خلق په دې پوری چې بوتان خدای کړی کوله ظاهر کې خدای کاری خدای نه یو داش او هاذا ربي په هم وګورات دا په سلورم شو یا بیبي می خزه چې دا زما خور لا په بل شو یو په ګرا ویني سخی سلور شو کدري شو
دا پکې وایي نو څوک شوی بل فعله کړه دې دا کړه چا ابراهيم څوک وینه کبیر هم کړه دې مشب هاذا چې دا نو کته هغه نه کړه څنګه ویل دروشو ما ویوا دا نه وقد سلك عليه الصلاه بالجواب مسلكا تعريزيا ما تصور کې الزام د حجت على الف وجه واحسنه محمول کوي په تعامل ته دا شکار کېږي چې دا کوي نو دا کار به هم کوي کنه یا دې څه یا دادا شکار ما کړي دي نسبت متورکما دی بوت چې عبادت کې شماله غسرا وسطا حتى سرعه تعظیم یو شد تعظیم نو دی غسه د وجنه ولکه دا مې ما اکته غسه خدای وسدا ما دا مې ځکه پرې خودو دا حجت د مخکارش او یا دا چې غټ بوت دې خبر شې اسالو تاسو ته امکان نه کوم کدي خبرې کوي تاسو ته وکړي وقيل ان الكلام تم عند قول تعالى وزي مستند يقولوا الى فتن يا ابراهيم ده بقى شيء وهوزي الكسائي فرجوا القسم وتشخص الانفس صوت شعور فتفكروا وتدبروا صوتوا فقالوا لي وبلفا انكم من تظلم كوي ده تشي الشيء عباد سنة كوي يا تظلم نجلس ابراهيم تبوس كوي ثم نكسوا بيا نسكور شو واتفكر شو بصروا مالي لاول کو ظلم کول بیا شي نه را لاول کو خبر عمر لا بیا دا بل شي لاول سوچ کو سم دا غیر واپس غلط سوچ شروع یا دې شو یا واپس د خپل خبرنا لقد علمت قسمت خبري ما هو ان تكون دي خبري نکړی کنه یا خپل تربیه کو وي تاسو عبادت کوئ سوا د الله نه اج په اندر کې یو شی نتاوا اوف لكم تاسو تف تزجر منه ان استغفر تاسو بغله خبرتي کې اول تاسو بات کوي سوا د الله نه دا تب مستعملين دغه د فارسو تزجر منه ان استغفر الباطل باندې ترده واصله صوت المنزجر یو سره یو شی کړکته کوي او نفرت کوي تنشو افلا تعلم سوچ دغه قالوا يدي حرقوا واذا عادت مبتل چې محدود شي وې سي زي منطق کې راځي خپل کون کې انتم تبين کته سمات کون کې دلته وی راوړي په بحر کې مفصل وی دي اشیاء صادر شوی د وزغنا د بغلنا د خطواتنا د زیبتانا د عذربوتنا نوبت الله خبري د کربوړي مبارک ورادي د به پوکې کاو ابراهيم عليه السلام په ور کچر بچ ته وراوړي تو تکري وو پتا کوي نور څه وو وراوړي قلنا يا نبوري بردن موږ اے ور شيخ او دا امر تکوینی دی ښا د زیره چې مطالبه د کې راکاو کا نا شیخ یخش والسلام او ش السلام کیا والا ف ابراهيم دلته نقل کوي کام ایتر شپه کې سلوي خو دي 50 او ابراهيم وې زماده خو نه تر شي چې پکې مخلوق ابن صاحب ولې الله پاک فرشتہ سوري په سورته ابراهيم کې اثر ناس کوا سوګ جبريل السلام راځي کمی سره هم راوړو د جنت نه او لاندې ستونه راوړو کمی سره ودو سو کینو پرم د سمانه کینو سره خبرې کولې بیا ورا مخامخ امدابوز وې قبل د بندینا دینات پر چمن کې پر شي د چاکو تناس کې ورته هاته کې اواز کې ابراهيم اغلو خدای ستاسو دا کار کو حیرستا او د ابراهيم او طاقت لري چې ابراهيم او کنه هل تخشى ان قمت فيك ودريك پکې نصار وینا ورته شو یا دروته او رومو نمرود المشراغه عزت کو یا ابراهيم اثر استاخو تسوک استاکر ناس کو ودا د سوري پرشتو راغله نو استیناس په یا ابراهيم ستارت ذکر کوم قرباني دا له طاقت ته دې پوښي چې دا غیبات کې دا پر ځکه سلور زره واغاني ابراهيم استاغه نه قبلې دې پوښي لا كل ما كنت على دينك حتى تفارقه خپل دین به خو نه دې طاقت نه پوهه ما علي حکم نظام حیو کوي نور کسی په کوم دی والله اعلم اي ور شيخ السلام عليكم ابراهيم عليه السلام باندې واراد به کېدن دي اراده کول دا سره تدبیر ما کار وجعلنا رسول جزم صحیح بچ مدد لوط علیہ السلام هغه مکه ته باقي برکت شام ته بولېګو د پاره د مخلوقات وهم اسحاق وخلق اسحاق ويعقوب نافله زياتيه عطيه تحفه او هر برزم صالح برزم دي امامان يهدون خدا به کولا باغنا ذو فلګل باندې حکم ووحينا اليه الله في الخيرات چې خطاونه کوي يتم الكمال چې عمل په یاشد علی الابصار
و اقام الصلاه منذ ودرول ایتاء الزکات دا وقت زکات او دم په عبادت کو ولوطن آتینا لوطا وآتینا ورکم الاسلام تا سو حکما پوها دا دین وعلما وعلم انا چه مناسب علم حکمت یا پیغمبری ونجینا بچم دا قوم کرینا چه اگه بعمل دا نارو کو اعمال خبیثه کو لیوادت وغیرہ دور ما اعمال خبیثه شده بیش کدا قومو دا بدائی انا سرانو دلک نجینا فقط رحمت کی جیوز صالحان او یاد نوح علیہ السلام فاق شعوازی فقط مخی دینا داغی جابتو کمگا سلام کوم بچ کوم دغه اهل دغه د مصیبت نه امر کوم دغه د قوم تکذیب غایتون زمونږ داو قوم ناکاره ورکم ټول او داوود سليمان یاد کاو وذكر داوود سليمان اذ يحكمان الناس باقي دي فیصله کوي فوسط یو سړی دی داغه ساوی و امي خلاغلی دي ګړي شیل راغلي د چا فصله پړلې داوود عليه السلام فیصله وکړه چې وایي دا فیصله وکړه چې دا ګړو شیلو قیمت او د دې دغه فصل قیمت برابر دي الګ دا ګړي شیل ستاشوي د چا چې فصل او دا بل فصل ستاشو سليمان السلام ناستو یا پلار کې ناستو یا بهر یره دینه بشنه پیسې نشي څنګه دا ګړي شیلې دې ساتي او د دین دې پیدې مخلي پیدې خوري بچي وغيرها وړي او دا فصل چې بیا خپل حالت ته ورسېدو دا اذن فشت نفشا راوي الميت بالله غیر راي د شپې حیوانات راشي او سريږي او ترسوکتي حمل دوره سره ولته او شپې پاک سلیدلو د شپې غنم القومي ګړي شهره د قوم په سره کړو امون داګي د پیسو لپاره حاضر لحكمهم د دې د پیسو داوود او سليمان او څو ګذر خوا د ناستي ففهمنا سليمان هم داګي په هو سليمان عليه السلام څو دوارو اجتهاد کړو او اجتهاد دا ټیک شو څو دوارو وحي یو وحي وصل بل وحي شو منسوخه شو په دې پوښتنه نو دا دعا و مال قسم الحكماء الاسلام كان الاجتهاد وجهاد الانبياء او د خپل اجتهاد نه بل شو اسوق د اجتهاد بالقياس دا تقبل وكلا ورکه هدیوتا اعطينا حكما وعلما فوهد دين وعلم وسخرنا مع داود الجبال وسخرنا داود السلام يسبح تسبيحات يقدس الله بلسان قال تخلي بين تسبيحات في لسان کې دي شي او چاوي چې نه بالقلب دا پکې ویل شي والطير يسبح وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا او الجبال ما عتب والطير مسخر کړو داود سره موږ غرونهم او مرغانهم موږ دا کار کوو او خودلم طریقه د جوړولو د لبوس او لبوس دا غوستو شه دي عمل بدري اصل كل ما يلبسه ده صغر وشا وخاوي الازغر چې یو تختوي اوس په کې سورن سورنونی چې د زوی مزلي دي خبره چې لاس شي التفقيه عجائب ضروري التفقيه د ازغر نشته دا چې د زنجیرانو په شان یو شي کوم څه مشکل دې لپاره ټول راځي هغه راځي بچکیږي سره لکم استاد د بچاو لپاره دې تاسو سره استاد حفاظت کوي من باسكم دجمون تاسو په کړه دا کوم کې ادو سليمان لپاره موږ ریح مسخر کړو عاصفه سخ الوتن کې عاصف من سخ اعتراض کوا چې بل قرآن وایي چې الته هوا بکله روخا محيث اصابه کوم راځي ما کله دا یو کله بدای چې له حکم د الله باندې هغه زمکه ته ځکه برکت چولې دي شام په دکو هغه کې وي او موږ وو هغه صلاح هر شي باندې عالمانو دلته ما یو ځل ویلو صاحب الرحماني وایي جازون خلق جوړي خو جوړول نشي کولای ومن العجب ان اهل لندن قد اتعبوا نصفهم لدي زمانه عمل کې سفينه چلی کی په هوا کې الهه شاو فواسط بخارت براسات باندې چاري بنکړي پدې کې او دا قطع کیږي اختراع بما ذهن سنوات من عمل یو کشته راکړو یو جاز په هوا کې او دا آلات باندې ولیکن مسله قرآن شو او ګمان نه چې پورا بشي حسب راتین په طریقه کومه خبر کې بعض ما متلینو یو کشته راکړو په هوا کې لكن لبا لا چې کوم خو به یتلو الایت نه بل الى حيث القت كم يكبر غسل ما تلقي والان مع تعب كثير فعلوا سكينه وطائره تجري في الهواء لا يشاء غالبا وقت الخلاف في بعض المواد يقول تعالى وقال الله تعالى ويخلق ما لا تعلم لا تسمعها شيء جاءنا من مشكله كثير امن له طرف من الواقع ومن الشياطين مستخدم الشيطان من يغوصون سب فيه وهي دفاع سليمان او عمل كي عمل نور دې لمن دون ذلك سوا د دغینا چې کوم دیر شوی دي خاریه جوړي کلی جوړي محارم او تماثيل جوړي نورم کې دي شي چا په حسابونه ملي
وكنا له حافظون دغه په حفاظت او ایوب یاد ایوب تاسو چې आवाज کوته اني مثلا زوج ما تکلیف دی اته ډیر مهربان په مهربانانو کې بیمار شوی دی انتهایی نو بیا وی دغه مبارک وی ویختي تاورا تاوی سترګې کولاوی خستهونه پیداشته سټ خستره هغه پندای پېنري مټي پېنري او الله ورکړو دنیا په ډېر ورکړو دا ورکړل اقسام زامن وو ویلونه اسناد بھائی او 500 دغه وایان دوه قلبي او 500 مریو د هر امرید لپاره خذا وبچو الله صلوات امر راغه په بدل کې سوګه تلس کاله سوګه جالس کاله سوګه وکاله و میشتي سوګه ورزي سوګه درې کاله عمر وو یاده وغیرہ بیا پر روان دي دغه نسجراله یو بل توینا کې کله الله پدې کې سکار حاجت دې به جوړه وکړه بل جواب ته یو جواب موسیقا او پولاري طاقت او درې دونو په دې وخت شاید دا ورسته خبر به امثل الاقوالي دا نور خبري موایا چې دا شان بیمار شو ذکر پیغمبر د شان نه بعید دي بچي والله تعالى ثم من هذا الاسلام لما صدا وتيسر وجدت الاسلام بقبول الشر وركز بريلك ولا كذا يوسي راپورت هو يلمبل وظاهر بدن کی مرض نو الا سقط او نو زخم ببلغ نظر البلد کی داخله لكن يسكري ذن نخيط البارش والله اعلم سن حالتي خبرني فاستجنا له صلى الله قبولكم فكشفنا ما به ذلك هذا شيء فضماني كم تكليفه ثم فصيل حلة او كيف يسمى مكان مرتفع باني قلت خبرنا نخذ قدوتله وخبشوه نراغلا نرى مش نرملاوا اذا ما خاومه شفت حيوانات قرلي راغلا شكت ذي برزي فديران ما نقول جل تشو دي وتو خندق تسوكي مصر فديقول وهذا ان يأتي وتسلوك دعاء ايوبا سير عليك ايامة الله ويجرا قلت مصيبة سنو بدل تناسل يا غزي مكان يتدخوني واستانا فلاكي كانوا فتبسما ويبينا طاعتنا قتل ورکم دغه اهل داو بچي او مثل دا هغه نو سوق یو بچي مړو ژوند شي اسوق یې دسي بچي ولا خدای ده هو مخکې ورته نو ورته دا اهل الاولاد سوقنا مثل اهل ودن ما زيات مش الاخر رحمه من عندنا اجر رحمه من طرفنا نصيحت الفرد ما حبيبنا او اسماعيل یا ادریس او ذلکفل یا ذلکفل سوق د پیغمبرانو نوم دي او د ابن کثیر په نوم د پیغمبر نو سوق د ذلکفل د سوق د بشر دي سوق الیاس ته سوق یوشع دي ارس کړي هر یو صابران له پر امتحان غیر دنه کړي په خپل رحمت کې او داود صالحان من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دا ایوب علیہ السلام قصه مونږ کړو هم بیا څه دوباره وایم و ایوب یاد کا ایوب اذنا دا ربه کا مخکش آواز خپل رب ته بانی مسن الضر چې ماته تکلیف رسیدلې دي او ته ډېر مهربان یې په مهربانانو نو دلته وایي چې د دنیا ډېر زیات او مال دولت زیاتو و زامنی ولونو حیوانات او 500 قلبي هم وي او 500 غلامانو د هر امرئه د پاره خزا او بچین الله په کلا واسطه بچی تلال او مال تلال شو د مرس مبارک سو کو تلس کالا سو کو جالس کالا سو کو وکالا و میاشتي و ورځي و غنټه شاید درې کالا عمر او یا کیا بیا امتحانات دي مختلف د بیماری مبارک مختلف اقوال دي و ټول بدن باندې چینجی مسلط شو و چینجو وطلع کول په بدن کې یو قول ابو نعیم ابن عساکر عالفو حسننا چینجی بواقعده د بدن نه د واپس کول او خورد الله وزي خوره بیخی پیش بالایمان صاحب د ابتلاء د مدد خسره د ظالم په مدافعات کې د کړو والله اعلم بل قول شام کې قحط راغلو ولیکل فرعون ته ولیکل دا وطن بادشاہ چې دلته موږ راشه مال بدل کوم د لاړ شالتا او لازمت ورکلا شعیب علیہ السلام په فرعون دن شو فرعون بادشاہ ته وي ایوب علیہ السلام تناسته تیاری چې الله د من قصشي او دا هغه د وجنا او السماوات العظم قصشي غرون قصشي دریابونه ایوب چپ شو توتل الله اکبر ایوب علیہ السلام ته یا خدا ته چپ شي فرعون نه لکه چې زمکه لنزي ته تیار کړه په مصیبت
نو دوی جما دین بسنګي الله دین بری بچ والله اعلم بصحت الاخبار. بیا په زمان دی دلته راځي ابلیس علیه اللعنه راغی په یو هيئت یو لوی سړي باندې د بیبي ته نه فلا استدې زمکه بعد خدای خو زېما خاول می سره داو کړو دې په خو دې مت الهو السما عبادت کوي ما ته یو سجده وکړه زه واپس کما د مال دولت ټول په روایت کې که سجده وکړه مال واپس کما بشي او بدن به خاون به ټیک کم واپس شایو ته دلته لفاظ خطرناک الفاظ دي په ډیران کو د بیت المقدس هیڅ خپل نورتلو ناوی ته ابلیس خبر کړي که څه خدای یو کړه ما د بس سلخت وهم او حرام دی په ما باندې چې دا غینه پسوسه کوم د طعام ستاسو شراب نستا نو وستا خراس کوم سینه پاس دې پاتې شو په دغه کې پروت ته ایسو خپل نورتلو نو په دې وخت کې خر ساجدن په قادر بیا پاتې یو خبره مونږ کړو چې پیغمبران علیهم السلام ما داسې مصیبت نه راځي دا غینه فرق کېدې شي فیخ تکېدې شي هلک دا आवाज غنه مونږ یو ځل موږ خبره کړو بیا وسره دام کړو چې اول سر کې راځي خندا او چې کوم مخې پیغمبري دا په معجزات ثابت شي کبي راځي نه دا یعقوب علیه السلام نظر لاړ شي رسول شعیب علیه السلام مبارک وو دا شان کې دا اول شي موږ ومساله کړه فاستجبنا له السؤال ده قبول کو فكشفنا ما به من زور کم تکلیف چې بده وخت موږ وکړو او دلته الله او جامع ورکړي ثم قصي حلتا او کینس به لور مقام باندې خلک خبر نه ده خلک خدوی چې راځي بنو صاحب لاس پره کوس کنه کوم تخول کار کړي د ابلیس خبره مانی په یو روایت کې لدی کثیر کې یره کده کې دا پلان کې بوت په معنی چتا ماش لږه مچ علال کوم هم خیر دی دلته خوې ته سجده وکړه نو داسي نو بیا په نفس کې ویلې چې منم زه شړلې نو پرې د مچ وګورې مرشي درندگان خو دې زم پسې واپس ولا په ډیران خو نو نه بل حالتو دا ګرځي د کټه دی بل جاري په هیبت کې دا دې صاحب د هلینا چې انت وسلو خو استسره داخل ما خاون لري ایوب تواضع کو سوالي اذا الله يجي بجلا شو دې ته مبتلا سره په دې دغه فوتو نور ته ویلې ستاسو مالکا ما کنه وې جوړې زما خاون ته پیژنې چې ویني او په ما سپاناشي وې مسکه شوتا وې پیژن پاتنه قطو وآتینا ولو دلم فر اهل وکړو نو څنګه چې ومړي نو خدای ژوند دي کړو ومثلهم معهم دم رسل نور وزامن دام کې دې شي چې مثلهم معهم معنا اهلو معنا او ژوند دي شو دام په ویل شي او دام ویل شي ژوند دي شي نه دي خو نور الله ورکړو او نور چې دا څنګه او چې دا اهلون مراد مسير سدي فالمعنى آتينا في الدنيا مثل أهلية عددا مع زيادة مثل آخر وقال لمسعود أحيا له أولادهم الذين او بیا پکې نور خبرې دي سوق وقالو كان نواب المسيري راغلی په حدیث کې هغه پر دو مندنو دو اندران یو د غنیمو بل دور وشو الله ویل دورځي په یو کې سره وشو حتی چې دا ډکشو بل هو بایدا او بل کې سپین دغش وربشو راځي سپین حتی پاتشو بایدا بیا نقل کوي احمد بخاری وغيرها ابو هريره بخاری کې راوړل د لمبر هو کې توایا ایوب علی السلام لمبر بربند امام بخاری باب خوده دی چې سړی خوشي مېرک خوشي دې کې ناشتي کوسر خانه کې یا په خوشي میدان دی کې نو لغړ لمبل کېږي او بیا پکې نقل موسی عليه السلام قصه بیا پکې نقل کا د حضرت زکریا دغه ایوب عليه السلام قصه او بیا د خلکو مخکې نه پرده کو نو دا حدیث انت نقل کړی يقص عريان خر عليه جواز المذهب شو ایوب عليه السلام لا پیدا کړی الله توفى ايوب دا تعالی چې ما سره کې قرآن دی هغه ویلي دی ګوره زموږ استقبال قسمي لیکن پیدا کې نه لاګي نو ځان په فلوکن لکه لاګي نه بیان بدکا او پاتې شو پس تخلاصې د مصیبت نه دی باندې ابن عباس یو یا کالو او څوک چې لسات یا کالو څوک دریا پاسه ته کالو رحمتا من عندنا رحمت زمنا او نصيحت ته لپاره راځي او اسماعیل ابتلاء رکا
چې په ذبح باندې مبتلا شو ادریس علیه السلام هم څو مبتلا شوی او ذلکفل څوک پیغمبر دی او څوک دا یو خسړی دی پیغمبر دی دا ټول صبر کوونکو کل من الصابرین على مشاق التکلیف وشدائد نو مصیبتونه ما يدل على امتحان اولئک ایا اما بالنعمه واما بالمحنه والمتبادر بالمصائب والله اعلم او ذلك بخبر رحمت کې داود صالحان کاملان وزنوني او مهیوالا یاد کا مهیوالا یونس علیہ السلام اذهبا بوقت جلال شو مغاضبا غصہ نو دلتا پکی لکھی بادشاہ تا غصو دام پکی ویلے شی یا رب تا غصو دام یو قول لی غرام کن دی خواهی مک بحث بکو او عام خبر ده ہوئی قوم تا غصو نو چې بادشاہ ته غوسه نو دا خبره خیر دی بادشاہ ورته ویل دي دا زماني او پیغمبر دی هغه ته ویل چې لا شسته په قوم کې وته پیغمبران دي یو پیغمبر ولېګا پلان کې بادشاہ ته هغه بادشاہ چې کوم دی نو د دې بنی اسرائیل بوتلی ورته قید کړی دي نو قال یوسف قوم یسکتون فلسطین سنت رسول فغزاهم ملک بادشاہ او نوح خاندان نه دي قید کړو او دبر خاندان نیمه شاعیا علیہ السلام ته وینا وشولا چې لا شهزقیل ملک ته ورته وایستا په دې وطن کې 15 پیغمبران دي د پاره د بادشاہ نغیز متوجه کوم یوسف متا هغه طاقت والا دی امانتدار دی بادشاہ ولا وینا کړه چې روزه یونس علیہ السلام ته الله وی په استو زمو مری وینا زمانو د غسته وینا اذا تقبلان بیان هغه سختي پر په دمانه دی وته مغاظبا بادشاہ ته غوسه چې ماول لګي 15 پیغمبران نو لګي څلو خوسته یو ترجمه ده او بل ترجمه ده چې رب نه غوسه رب ته خو غوسه کیږي نعوذ بالله غلط خبر ده بیا مغاظبا لربه مغاظبا لاجل ربه تعویلات رب ته غوسه د رب د وجنه غوسه لیکن دې دا ترجمه ټیک نه ده ولا يخفى مثل هذا الحرب مما يجل الانبياء واليهود قومه لا بيوجد رقي مغاظبا لربه اذا تنقل شيء ده دا بچر دی هوجارو او که ترجمه کنه بیا مسعود منصوب یلو حسن تشابی وغیرہ نه ترجمه بیا بداو او دغه ترجمه کړه غضبان علی قومي غسل خپل قوم ته لکه شاری په بدمعشی او په کفر کې کلک دي دومره زمانہ ما دعوت ورکړو دا سره دې دعوت نه مني او دې ته تخطیب د خپل قوم نه هجرت وکړو ځکه چې هجرت لله او رسول کافران دي غلط خلق نه وطن ته پرېلو ناکار خلق دي نو غضبان على قومه لشدة شكيمتهم وتمادي إصرارهم مع طول دعوته إياهم وكان زينه هذا وكان ذهبوا هذا حينة عنهم بیا پکې یو خبره کوي لكنه لم يؤمر به خیر کړی دی الله ورته ویلی نو چې دا وطن پرې ده کنه اگر چې ناکار خلق دي الله ورته ویلی نو د دې وجنه مسله اصل کې ما دا خبره زه خو یو کیسه کوم واقعیت خبره وغواړم دویم په دې مسله کې مولانا مودودی خبره کړې پر سائلو کې چې د حضرت یونس علیہ السلام نه په منصب نبوت کې څه کمزوري وشوي یونس علیہ السلام سے منصب نبوت میں کچھ کوتاہیاں ہوئی نو خلق راپورته شو او دوی مولانا سے تو ورکنه پیغمبر او دا غره کوتاهی وشوي لاور خدای کوتاهی په پیغمبر تاسو څومره زده کړو هیڅ زده کړی دي لاړو داو بیا لاړو داو بیا پلان کې څه دي شوی مې پلان کې څه بل خوب نو کې په ویخه نو پلان کې څه و چې لا اله الا انت سبحانك ذو کمزور منو اوس بیا الله په تباو به غره کو په کوم تر بني ادم ته فلاش ځان لګي او قران چې نه دی خبرې نه دی خبرې حدیث موږ ګوري روایت الله په سورې کې سوې صبر کوا فصبر ولا تكن كصاحب الحوت دمه ولا قشانت مجورېګا دا وتوي هغه څه بوي یا الله کمزور هم ګرځي څه ته کمزور هم دا څه ته نه څه بوي ما اوس پوکا چې سره په خو یې ته ایمان او خبره وکړه اصلا نو په دې تاسو چې له پاسما کې پاسما کې لګي او جمانډه وها خوشاله د څه خبرې مکوي چې خامخا څه خوې کړ دانه چې مولانا مودي الفاظ بټول ټیک پټ کړي د الفاظ کې خو دومره چې د دغه څه کمزوري شي دي کنه او دا کمزوري په وکه شي دې پټه راو کوټه راو خدای دې لپاره کنه نو دلته هم نقل کوي
چې دا غنه څه کمزوري شي نو څنګه چل شو نو استرازي وهذا اعتراف منه عليه السلام بذنبه واظهار لتوبته ليبرهن قربته لا اله الا انت اني سبحانك اني كنت ظالمين دا اقرار دې چې مانه څه شي او اظهار توبې کوي حتی نه لیکلي مفسرین ته زرما استا خبر نور زری خبرې کوا د قران سره خبرې کوا د عربی الفاظ وایا موږ ترمو که خپل طرف الجاهل غړي وړي موږ غرمو اکه تاسو ته خامخا سبق درځي تاسو وای مسلمان خبر دي ما ته یو ځل ویلي تی به ضرب به ضربته اذا جاء سب څنګه ویلي د منطق خبرې پوهیږي پېنو او د ماجر تصویم د اول پر زه ورشم نه داسې خبرې مکه یا خبره کوي قرآن کې وی حدیث کې وی په عربی کې مفسرین کې وی ځان نه ارم کې غوړي ما خبره وکړه دا خبره خبره نه نو په خبره پوښتنه کنه هغه شانتي بیا وای نو ظنوا مهي والا اذهب جلارس مغاظبا غصه خپل قوم غصه خپل قوم لکه ما یو دا ترجمه کړه او دلته بیا روان دي نو دلته قصه ده بادشاہ یې بلو بیا له لاس فالحوا علی اوت مغاظب راغه دریاب درونته الته قوم دي کشته یې تیار کړی دا یو سره سور شو چې دغه ډنګ ته ورسېدو جواز دیتا کشته یې داسي کګیدا کړه غریقه مکشو قریب شو غلطه ملاحین ویلي موسی یو سره د نافرمان یا غلام دی عابد او زمون عادت ده چې کوم په دې وخت مصیبت مخراشو من خسنه چو چې خسنه په شاره ورځي کی اخر خو دریاب او چې یو رب غیر شي دا کله چې ټول کشته غرق نشي خسنه یو کو درې سری نو خسنه په دغه دیوږي هغه وی زهره سلامه چې عاصمه زهره سلامه چې عابد الله را تنين چکزا او روان شو زده الله به حکم د خلاف گویا کې روان شو ظاهر په طرف کواشو راغه مهنه تیر کړو الله تعالی کړه چې ګورې وخت ته نقصان وسه ما د اخر استا دغه لپاره کې خلک کړی دا او دا خو خلاق نه ایته الله بچ کړه خېټینا په مې راکو ورسېدو پوسټ کې نرم شیو ونه په الله زبون یقینا سورې حاصلو یې خورې یقین کدو ته هم ویل شي یقین خټکو ته ویل شي سمک من فری حتی چې دا هغه کلک شو دا بدن نو چې بدن دا ونه وچ شو همجت یونس علیہ السلام یونس علیہ السلام ته الله تبعی ونه په وجه باندې خپکیږي او یو لا خلق تبا کول دا غي نزادي باغی نه خپکیږي او دا غي راحت نه کوته الله توکلا ویناکلا چې لا شورته پتاوچ نو دا موږ چې ویلي حتی ازمکه دنه شو او دې لږ ورو بادشاہ دې بیا ځان له کړه بني اسرائيل ما ته وایي من نه پیژنو ته اګه واقف دې رښتینی نه پالنه اګور تاسو وطن تم درغلو او تاسو مو کړی نه وستو لکه الله دا کار کوله نو قوم یې باندې کړو معنا هغه بادشاہ دې درې ورې کړو پابو علي الله وکړه کدی ایمان نو عذاب براش ورسول هغه بیان کارو دې قوتو چې ورته کړو خپل ایمان شو په پیل باندې رواني طرف کوي طاقت نو سره پیدا شو دغه دا خبر ذکر کړه چې یوسف علی السلام بسوي دي او علماء ته تاسو کو وی طلب وکي په مدینه کې کبه خار کې وی لکه څنګه چې عذاب نشته اکه ته وی لکه څنګه چې نو ګوري چاوته خو ته دیګه چې نو مې شو دروازې خار باندې شوی نو بدن نه کېدو په دې کې دواب د دین غیر او معصومین د مخبر مې د نظر لکړو او بیا ولار دي انتظار سبا کوي سبا چې اوس عذاب راغی اسمان نه ګریون نوښلول حاملو وذ حمل کړی او معصومان او دواب چل کړی الله او چت عذاب ویل دی موسی علیہ السلام تحت تعلقوا فآمنوا به وباسوا بیا غا سوال جواب شو راغی دا پکې خبره ده چې باسي یو خبره شو نو د دې خبره اصل کې بلا اذن وتل پدې خبره چې پکې دا ویل چې الله ورته عذاب نو ویل چې عذاب براسي او د پکې ویل چې عذاب براسي دا خبره بهر تک سوي شو وشي فظن بخيال کو الله نقدر عليه د قدرت یو ترجمه طاقت د الله شتي او کنيشتي دا خو د پیغمبر په باره کې نشي ویلې چې پیغمبر په علم کې دا چې الله طاقت لري او کنه ګمان لري الله به ما طاقت نه لري دا ولې شم ویلې نو سبا وایو د عام ترجمه رسیدا لن نقدر لن نزيق عليه قران په بل ځای کې فرمایلی یو سره مالدار وي خرچه لیکي د مالداري او من قدر عليه رزقه د چا چې خرچه کمزوري وي د خرچي مطابق خرچ کوي کنه د خپل مال لن نقدر لن نزيق
یا لن نقضي فیصله نکو دا عذاب یو ترجمه لن نقدر علیه دا خلشم اجداقت نو لن نضيق علیه یو ترجمه او یا لن نقضي علیه فیصله دا عذاب نکو اگر کدا ځنه کمزوري وشو والله فیصله دا عذاب نکي او وکړه د خیال الله چې الله ما ته بزام درکړي ایا درچ الله په ما تنګین راوي او دلته نقل کوي چې عبد الله ابن عباس ته حضرت معاویه خط ولېږو چې د قران په دریابونو کې غرشمه بچ میکړه نو دا ترجمه څه چې پیغمبر سوی هغه د دې معنا ته بل نه معلومه بل د قران سوی د خځې خاونو مسله کې نو دلته وانا لن نزيق یا لن نقضي فیصله نکو فنادى في الظلمات فكان من المصاهمة والتقام الحوت فنادى خسنه وکړو او د خسن ورستو د دریاب تواچ ولشو مهی تیر نو فنادى في الظلمات فتيرو کې چغه کړه اوس طریقم دی یو طریقه دریاب او د جمع مستعمله شو د فرد مبالغه او دایمه ترجمه ادام ده چې درې تیری یو د خېټه مهیدا یو د شپې تیار ده یو دریاب تیار ده نشته حقدار د عبادت سوا الله انه لا اله الا انت سبحانك تاب نزهي پاک ګرم تعالی چې تب کمزور شي یا کتا د مبتلا کړي ما به سبب داسې نه او زو زیاته کوونکم اني كنت من الظالمين لانفسهم دا کسانو چې خپل سمه زیاته کې به تحریم هلکتي حيث بادرت المهاجرة من غير امر ما مخجواله هجرتنا بلا حكم على خلاف معتاد الانبياء ده پیغمبرانو عادت دانه بلا اذن نزي او ذ بلا اذن الله ای با قرته شي پدې او چې کله حدیث وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم سختې وي ک تاریخ دې کتري ګندګي او پسر وتا چو غلې ته بلار پیا چو اراده د قتل کوا چې صحابه کرام حبش دې تل شي کنه چې صحابه دې دې ولنسي نشي بیا ورځ ابو بکر صدیق په کور کې ناشته او د غرمې ټیم دې چا ورته چې پیغمبر خدا راغی او راتله بل ابو بکر صدیق پیغمبر سم شپه ورځ وساره ما سم براتلو خو غرمه کې راتلو نن غرمه کې راتلو ابو بکر صدیق چې چل شوی سپودي شراغه د کور نه خلق وباس یې سم وګ سوشي خو حضرت اسماء و عائشہ هم خپل خلق دي وسوشي ما تعالی یاتراکم ما تعالی یاتراکم خو شي په خبره نو یې زمر کې تیا غوار الرفقه الصحبه هغه هم دوی مساتلی دي یو استو هغه بالثمن اسینال قیمه عجیب یا غار صور تلارشو یو سړی مقرر کړو چې درې ورځې پس په توم خان راولي امون غتا درځو دې په عبد الله ابن اريقط هغه ته نه کړه چې ته به زموږ سره راشي نه حغال تلارشو درې ورځې پس دا په کې یار شو او بیا دا نو عامر ابن کوهر بلکې دوه غړي شلې د حضرت ابو بکر صدیق ساتلې او ما خام نا وخت به راوستلې دی بلغې د په خور سار وخت به وستلې عبد الله د ابو بکر صدیق یو زوی دی هغه مسلمان هغه د مکه کې اوسېدو خلق چې وسحبره او کولې نو ما خپل بده کور تراغه دل تراغه دی غارته خبرې به واوري نو سار وختي بلغ شو دا بچانه معلومه چې په مکه کې شپه کومه درې ورځې پس روان شو او بیا له شام طرف ته دا د واقعات دي مطلب داو چې بلا اذن دا تل دا چټي د څه غلاو دی دا که خو نو بد فعل اسلام خدا بلا اذن د پیغمبر لپاره دا د شان سره مناسبت نو اکد ابن تیمیه رحم الله او کلام دویمه او په یوه کې تم نو زپم نو پوهه چې تاسو کوه د څه الفاظ ما نه شي ځکو الله ولا دعا له چې لا اله الا الله ناروي یوهیت ستوي دا الله یوهیت ما چې الله سکول غواړي عقب کيستو زموږ کې راځي نو د په دین کې داوا چې الله یوهیت باقي دا الله د حکم خلاف ولې دا کوم نه باقي نو الله نه تبارک او مخ كتير شو تاسو ما غيقتينا غونا ابو ته وڅو دې خپش نو الله ورته ویلي چې عجيبه دی یو کوټي په وجه دوه ما تخافش وي او د یو لا کداغه نزیات خلک دیغه خپکیږي نه لا اله نشته دی اله یعنی حقدار د بندګۍ او تابعداري الله دې او زمانه چې ویلې چې ولې انت باقي نو دا خبره ده دا د ابن تیمیه
هغه ته وای دا زنون دعا مثل مستقل کتاب دی دعای زنون نه کتاب او فتاوا کې مشته او بعد تقدیر دا پکې راوړل او ما زیاته کوم چې ان په حال کسان نه چاغي زیاته کوي ځان علاقه مخامخ کې ځکه چې مخکې شي مهاجرت تا بلا حکم فاستجبنا له دا السؤال مقبول اے دعا او الذي دعاه فزي من اقرار کې اظهار توفيق على الف بوجهين فخيست طريق واحسن اخرج احمد والترمذي والنسائي والحكيم في نوال الاصول والحاكم وساوى ابن جرير والبيهقي في الشواب وجماعه صحابه قال دعوه تزنون فخيت دمه کیو لا اله الا انت مسلمان دعا نه کې پني چې مګ الله سوا قبلې نورم روایت پکشته ولا جينا من الغم بچم کړ تکلیف نه او تکلیف چې د مهي په خېټه کې د میلاو شو سو کوئی څومره ساعت پس بعد ساعتين سو ټیم سو غنټه شاد وي سحر تیر کړي ما سپخینی وګورځو قطاده و درې ورځې پس او يهوديان هم داسې درې ورځې پس جعفر صادق مازی و ورځې پس ابو مالک نه سلبي ورځې پس واما هنا فلما هاجر من غير امر كان ذلك ذنبا بالنسبه اليه هجرت یو کوي لا سمبا بلا دغه امر نو دا غزم شو اني كنت من الظالمين فما اوحى اليه هو الدعاء فما اوحى اليه هو الدعاء بعدم مؤاخذته اغا چې د وحی شوی دعا وکړه چې ما الله نسي استجابت عبارت ته عن قبول توبته وعدم مؤاخذته وكذلك المسلمين او د قسم خلاص خو ایمان ده دا تاسو موږ په پوهه شانتي چې په دې کې خبرې وینم وزكريا یاد کې زكريا عليه السلام اذن هذا ربه فوق جواد خبرتا رب لا تذرني اے زما رب ما مفردا پردن جواز په یوازي وانت خير الوارثين او تخي وارثه زما نفس خميره صورت لطیفه درته ما یو زلزل په خوت لړ مولانا عبد الرحیم چترالی مرحوم او مولانا محمد یوسف د بونیر دوړ ناشتي مولانا عبد الرحیم چرته تنګي طرف ته بتلې چرته بتای مکه شاته ته پوس کړی پراري دغه تاسو د مفتي سے په مخ کې پیش کړی دی هر وخت چې پیش کړی دا ورالم نو غیب دا عادت چې چرته وځل ما نه به تاسو نه کوي نو ماته وی چې د دې آیت څه ترجمه ده رب ته आवाज وکړو چې یا الله ما आवाज وکړو او رستوا او تخوارسي نواز می پرېدا ساجت تکبر وارث یو کنه دوه هم څه مله سبب یوازې نو پرېدا ګیراک بیا تخوارسي یعنی الله وایي مې تخوارسي سمونه سبب یو ترجمه خود دې دانا اول خزیرک اکه راکې نو مې راکو دا په فتخون دي کنه راکې بیا تخوارسي نو مانه تاسو نو مال خزانه په فلسفه ما علم ټول کسبی دي کله چې دا ټول پلان کې استاد نه حاصل کړل پلان کې نه چا نه حاصل کړل کتاب ګورم بس هغه مطالعه کوم دغه ما علم ته ما یې راکړه کشف نو کشف پونه مې ورول مې راکړه چې راکړو بس پوه چې پوه شو نو بس کار هغه ته کتلې دی دا یو توضیح نشي د وارث معنا باقی زوی زده غوارما چې زه پاتې کېدو والا نه ما زبمرم او تخوارسین ته پاتې کېدو والا یې لکه څه ځامن نه نتی کنه سما خو ځکه زوی پکای پاتې کېدو والا او حدیثو کې راځي یو بل حدیث مې خیال را فرمایي نبی کریم سلام یا الله زما غوګل زما وارث کا یا الله زما سترګې زما وارث کا څه مطلب یعنی زه دې مرشم او زما سترګې دي زه دې مرشم معنا دا همیشه کا چې ما قتل نو ما دي نه وته ولو قال مراد بالاولي يصاحبني ويعاملني لقي وادخل دلته خير واسم انت خير حي يبقى بعد ميت تخرج وندي لما تفاتك وفيه مدح له تعالى بالبقاء توارث ما نتفاتك دول سو فاتك دول ويشات الى بناء من سوى من الحياه ما سوى خدمي وفي ذلك استمطار للصحابه به بلکې باران غواړي تسنه غواړي دا غیره د مهرباني د الله چې الله ته وارثي زما ولې زوري یو کړم زه پاتې کېږم نه کنه
او ته وارث ته پاتې کیږي ستاسو مطلب دا نه دی چې کته وارث او زما کې بچیو کنه دا مطلب نه دی زکه زوی غواړم چې ته پاتې کې دواله او څه پاتې کې دواله نیم نو زکه زوی غواړم او مخکې ته معلومي و اني خفت المواليه تربورا مې لیکن دین بهارات کی وارث معنا د باقی ته همیشه پاتې کې دواله او زخه نیم نه زکه زوی غواړم من مناسبت یو دوستو نو دا وته معلومه وفي وضع الله تعالى بالبقاء وإشارة الفناء من سوى من الحياة وسپوه شوي دا دی روح المانی کی دا پټی پټی نکتی پرتی دی پدې پوه شو او قبل ترجمه هم کړی دا چې یا الله خو خو یې راکا کنه راکا نبی ته وارث وي دا خو رسمت ترجمه ده کنده چې حدیث کې راځي چې دعا کوي نو خلک دعا کوي یا الله کدي خو خیدا وکا کدي خو دا مو یا الله نسګانی دې کته ته ویلا او چې مال لس روپیا راکا او تر نه زر روپیا راکا ولا تر نه هغه څه کوي دې مطلب دا نه چې غواړي الله نه خلک بوایي رایکا او لازم نه راکا رایکا او لازم نه راکا د څه وره چې دی خوخی اللهم خلين شيطا ارحمني شيطا ارزقني شيطا ليعظم مسته لك مطالبه لكي دا مطلب خلاص راکا او کني راکا چې توارث نه دسترګم فاستجب له سؤال دا قبولكم وابن الاحياء يحيى مطوبه وقد مر بيان كيف ذلك څنګه شهیدن په سورې مریم کې ګوره کنه واصلح له زوجه او بیبي ورله موږ د بچو صالحه کړل شند شي وکنه مخکې هم درشي وما في اخر او یو بل ترجمه کوم لکه شانتي نور متوکي ده کله کله خبرکم د خلکو د پاره کوم د چا د پاره کوم پدې پوښتنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارکي خبر مولانا مولوی ترجمه کوي ایو حدیث بخاری مسلم نقل کړی خصوص بخاری مسلم نه ګوري حضرت عمر راغی خپل لور ته ویناو کوي چې تاسو پیغمبر خدا نه مطالبه کوي دا سره نه هغه شی دی وړي لا تستكثري ولا تراجعيه ډېر خبرې مکوا او ډېر مطالبه مکوا او مراجعه مکوا مراجعه معنا بار بار خبره کول یو ځل خبره بیا بل ځل خبره یو خبره کې ته بل کې ته مراجعه وي تکرار وسره مکوا مولانا صاحب زبان درازي مکوا دا چوي عمر فاروق مودودی سے وایي چې پیغمبر بیان زبان درازي څنګه لازم خدای کو چې څنګه ټوک یو بل ټوک عمر یارخ بلو توینات الا تستكثريه ولا تراجعيه زبان درازي مکوا پیغمبر وی دی دا خدای په ترجمه وکړه او د مراجعه ترجمه مولانا سے په عربی په اردو محاوره کړل سوی بار بار خبرې مکوا ما ته خبرې مالا دا د اردو است محاوره خلق راغی اوس راشه د پیغمبر بیت یوز دلته سوی اصلح لها للمعاشرة بتحسين خلقها خوي ولقکړو وكان سيئة الخلق بدخويا طويلة اللسان جبه وګدوا جبه وګد څه نه خبرې تکرار کو كما ابن عباس وعطاء بن ابي رباح ومحمد بن كعب وعون بن عبد الله او دقه سي قرطبي چې ګوره 326 صفحه جلد ولسم کې هم دقه سي بوایي نو چا ویلې چې د مسلمانۍ ولا داسې غلطي خبرې کړې او د بهر تقدیر خلق دي چې وایي نو هغه څه نه وایي هغه پکې یو خبره پر دې نقل کړه دغه شان زما په حیران شو ته بداوي د مولوی څخه څه کار دی پلار دې ما ته وینا وکړه ترې دې نو مې ترې سي ته پلار ته مې ترې نو ستاره پر غاړه مو خیر دې د پر چرم کې بیا سره پوخا چې ومن نه لس کاله مناظره وکولې نو بس jihad ما کو سره هم دقو غالي هم خو چې کله خپلې خوشو پیسې واغست په وخت چې پیسې راکړې ته او پلار پرېدم او تر پرېدم او ستاسو مرګ کې وخت پیسې څنګه راکړي او ستاسو دا مناظره می ټول ما کړې دي په خدای دې قسم یو مناظره دي کړې یو بلادي وای لکه ټول ما کوي او جو خان کا کو ما کا کب سره واجو نه په وخت کې یې اشاره کوي کای چاوي خو چې دا خو پای خوالي مونږ په چا خاص نه ښه مونږ په الله خرشيو ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بانهم جنة والله في عون العبد ما كان العبد مسلمان چې د خدای لپاره کار کوي د مسلمان حمایت کوي یو سره مسلمان یې کافر کوي هغه یو سړي تبل سوی زړه حمایت کوم پټ نو دې منځ څه سوچ کوي دا چې پیسې را کړې دي ډېرې پیسې را کړې دي
نو هغه لس کال جرا کول په میاش کې په کال کې به 1 لک وګړه کولې نو ولا کاتل کاغی را کوي نه څنګه او دلته هم سره کړی شي دا خبره دا دې خبره کتابونه ګوري مطالعه کوي په معاملات پسې کوي زه ته کتاب هم زیات تخم په ما کې متګه کامل کې زه خم خطو او خلق ته په هوا کې اړین دي انهم كانوا يسارعون في الخيرات دي بلکې مخکواله کو پنيخو ويدعوننا من دمه تعالی وکړه رغبا ورهبا راغبین وراهبین چې سبه وختل رغبت کو او چې یبدل با رسول به راغبین فی نعمنا وراهبین نقمنا رغبت په نعمتونو کې او یره د عذابنا یا رغبت په قبول د اعمالو کې او رهبت او چې زمون عمل واپس نشي نو خبرې کول شي وکانو خاشعين او زمون پر عاجز کوي والتي احسنت فرجها او یادک هغه بیبي چاہے حفاظت کو احسان حفاظت تو وہی منع تو وہی فرض ویل شي د دوشي حکومت کې کولاو دی دا غر دی او دا غر دی مس کې کولاو دی څو فرض او بیا راځي په اصل کې الشق بین الشيئين كالفرجه دا یو دوه حکومت کې فرجه او فتح د تعبیر کې دي سره د دې خاص اندام د زنانه ويقنا بيان سوا وکسو حتى صار کسری او رادم بعد حالت وی د دې کې خپل اندام مخصوصي د وادنه او د بدفعل دوړ نه حفاظت کو دا ترجمه ده اي منعت فرجها من نکاح بقسمه كما قالت ولم يستثني بشر والمكروهيه او تبطل په وخت راو یو ترجمه سوګه فرض معنا دا غریوان نه والتي اثر فرجها غریوان محبوسات دا مبالغه شو پس کې په پاکتا معنی کې اندام کو پریدا غریوان ان شاء الله ورکاو حفاظت کو د خپل غریوان وقيل فرجها ولا جيب خميسي من يجي سره راکېدو دوی کې فوق ولا غته لري کو ان كنت تقيا اخلاق سكي مرسكو فنفخنا فيه بروحنا من فوق خپل روح من فوق روح يعني حبيبي عليه الصلاه والسلام ته روح فوق روح زمون ده ان روح د عيسى ده دا پکې يوسف اسلام فوق الله فوق مجازا او دا روح له وی ځکه چې هغه پیغمبر دی او خلق په خپل وحی باندې ژوند کوي د فوق پاکي خپل روح ووضنا هذا ما ذكر تفخيم الشان وتنزيها ما زعم في حقها الروح المراد المعروف اضافه ضمير للتشريف وجعلناها وغرزندها آيات العالمين نخذ قدرت مخلوق دپارا وابنها زوید هذه اس فکر دا وجعلناها وابنها آیتین للعالمین دونه خد قدرت ته دلته آیتن مفرد ویلې دا بسنګ جوړیږي یو دا شو چې دا دوه مجموعه یو آیت د دوه پیدا کېدل به پلاړه او داغه بچی راول به خاوندا دا دوه یو مجموعه شو او یو د لپاره مذکور کا د بل لپاره وجعلناها آیتا وجعل ابنها آیتا جعلنا قصتهما حالهما آیتا دا مې شي یو دا دوه روایت او دا بل مې شي دا بل سکیرا نو یو شو یا آیتا جنس ته یو تم ویل شي دو تم ویل شي دریو تم ویل شي نو دا پکې هم ویل شي ان حازم مت بشک دا مذکور دستاسو امت ته دلتا روح المانی وی دا حاضی زمیر علیل چاہتا ما حاضر پس جهنتا دا دی آیاتوننا طول تاسو توحید سبق ذکر کنا ان حاضی دا مذکور چی پا دی آیاتونو کی کم توحید ذکر شو نو دا ملت توحید والاسلام او دا من بعد حاضا فراق بینی و بینک و حاضا هو تصور مشار لے پی زینی و اشیر لیه و پیه طالبان تا استانه خبره طالبان چې کله کتاب وای او سبق وای نو لاول خطبه خطیب وای کنه کتاب والا لكن پس اما بعد فهذا اما بعد فهذه الحمد لله صلات نه پس دا کم دا زما په ذهن کې جسدي نو هاذا خو خارج د فارا د محسوب شاهد د فارا نو څه څنګه وای دغه حاضر دا موجود په ذهن کې د اتخاذ ما ته معلوم دي لکه د مشاهد په خارج نو هاذا ورته انن براشي په کوم ځای کې سورې حج شروع کې ان شاء الله مقرر ولا پیغمبر به گواہی کوي څنګه به گواہی کوي گواہی معلومه غواړي په قبر کې راځي چې په یو حکم ماتره من دا خبري غپ دی په قبر کې راځي چې غپ کې خبر دی او دا هدا معنی سره
دا ما حضر فسهن سماتی دا دی ما قبل چې کوم فهم شو او تعبیر ته په اسم اشاره کومه پورا واضح دی ماته پورا. اما بعدو فهذا دا ما حضر فسهن دا مصنف کی دا وجد کمال حضور او معلومیتنا پشان دا مستحضر او دا مشاهد فی الخارج شو دا سی چلو شو. او امت بمعنى دا دین امت على ما قلو اصل کی قوم طویل شي جمشی په دین واحد باندې بیا پکې فلاخی راشي حتی چې نفس دین ته هم ویل شي. اکثر دا چې امت یو جماعت ته په یو خبره متفق یا په یو زمانه کې متفق وي اطلاق نفس الدین مجاز دی او ظاهر کلام دراغب انه حقیقت نه ده دراغب د کلام معلومیږي اذا په حقیقت کې دین ته ویل شي استعمال ته جبوري په دې کې راغب راوړي پس دا یې دی وي دین ته ویل شي. ان هذا دا هذه دا ملت التوحید دا اساس الدین دی دا اساس الدین او امتا واحدتا یو دین دا اساس الدین دی امتا حال کونی امتا واحدا. بل ترجمه را چې طریقه د انبیاء د ما قبل له فهم شو بیا دې قبل علماء دغه ملت یاده او چاوي چې نه دا تیر شي پیغمبران ان هذه دا جماعت پیغمبرانو گذشته چې تیر شو دا امه واحده ان هذه بشک دا جماعت پیغمبران چې کوم تیر شوی دي امه دا تاسو امت ته تاسو امت خو زما ان زما ډله ان هغه ډله تاسو وینا شي دا د اتباع وکړي. ان هؤلاء جماعتكم التي يلزمكم الاقتداء بهم مجتمعين فديتول بس اقتداء وکړه او دا مجتمعين بحق باندې وفيه جهه حسن كما لا اخبار والاول احسن اول ترجمه دي احسن وعلى يجب المفسرين اكثر کوئی دا مخکنی ترجمه ده ان هذه دا طریقه التوحید دا سره امه واحده یو دین دی او یا ان هذه دا پیغمبران دا تاسو هغه جماعت ته شپږ تاسو اقتداء وکړي او تاسو ربما وما بندگی فقط وکړي چې رب شو نو عبادت کوا وتقت امرهم تکدی پریکړي امرهم خبره خپلین خبر د دین خپل بینو په خپل کوي یو پکې یو سوال استقبال پکې بلا او كل هر یو دغه فرقونه هر یو دغه فرقونه یا هر یو تند دغه افرادونه موږ ته واپس کیږي څو چې عملو کې صالحاتونه ښه عملو کې دا دغه تفصیل شي او د ایمانداروي فلا کفران لسایه داغه د عمل ناشکری نشته دي کفران ناشکری ته وي الله به شکر ادا کوي ترجمه خلاص نه الله شکر ادا کوي الله حرمان دیو محروم نه د خپل سایره ام دا غره په لیکون کې مونږه انځم پرشتي وحرام نه لاقل اوس قیامت راځي کوم راځي خام خبره دي او بندي په یو کلی حرام په معنی د ممنوع بندي په یو کلی مراد د کلین اهل الکلی دا الله بند کړي یا شرعا بندي عقلا بندي خو بند حرام ممنوع ته وي یا الله بند کی یا چې کوم دي عقلی بند کی یا شرع بند دي اهلکناها چې موږ هلاک کړی دا ان دای په سره د هلاکت موږ کړی دا انهم لا يرجعون دا لا په خپل ځای پیدا یا ته وایو چې دی بنو واپس کی دا نو واپس کېدل د دوی ماته دا بند دي د څه باندې نو یو ترجمه دا چې انهم يرجعون یو ترجمه لا تلریکا انهم يرجعون دی واپس دنیا ته حرام دی په یو کلی چې موږ دغه فیصله حرکت کړی دا دی واپس شي بند پیسو لا تلریکا انهم يرجعون دی واپس کی او لا په زیاتی د پاره کی یا الله مز زیاتی کوا دنیا ته واپس نه حرام دی په یو کلی واپس کړي دنیا ته اخو لا تلریش او حرام دی بند دی په یو کلی چې دی ما ته واپس کی دا نو واپس کړي بند دی واپس کی خو ما خامخه خدای نو واپس چې الله ته بنځي دا خبره باندې د الله په خپل ځای پات شو باندې په یو کلی چې موږ را هلاکت کړه چې دی نشي واپس کېدا نو دا الله ودې چې ان متون دا واپس کېدل دنیا ته باندې او یا لا په خپل نو واپس الله ته قیامت کې د پاره حساب کتاب دا باندې په یو کلی چې موږ را هلاکت کړه چې دی به الله ته نو واپس کېدا نو واپس باندې خامخه واپس کېږي نو بیا الله په خپل ځای حتى تر هغه پور اضافه فتحت دی په دې خبر د هلاکت مده یستمرون علی ما هم له من الحق دی به هلاک وی حتی چې برتشی یا جمعه قیامت قائم شي د دې په خپل حالت مستمر دی امتناع ضروري له توبه د قیامت په توبه حتی چې قیامت هو حتی چې قیامت قائم شي او دا د قیامت ابتدا
کولاو بشي یاجوج ماجوج او کولاو بشي یاجوج ماجوج مراد ده کولاو بشي هغه دیوال دی یاجوج صد یاجوج ماجوج هغه دیوال به کولاو شي نو تعبیر کو چاته یاجوج ماجوج کولاو شي مجازن کولاو بشي دیوال دی یاجوج ماجوج وهم او دا یاجوج ماجوج من كل حدب دهر لور مقامنا ينسلون دامن دی بوهي وقرب الوعد الحق او نشو هغه وعده ثابته ده چې دویم ځل تو کوله شي نه دویم ځل تو د ورسره حساب کتاب روان دی اوله وعده خو چې نفقه راشي خلک بمرشي دویم چې وشي نو بیا به شي خلک وته شي په نفقو کې اختلاف دی درې نفخې دي که دوه نفخې دي بعض علماء درې دي په یو کې راځي پسایته من په سماوات به هوش بل د بڑو بل پورته بعض یې نه دوه دي نو یو د به هوشي او د مرګ دعا ده او یو د پورته اکرم مولا علی قاری لطیفه تویم په اول کې چې درو خلق وای په درو کې وای یو مولا سیوی چې دیش شنده هغه دی دا شپېلې بوډي دیش زری شابي ورته وی چې درې شپېلې نه دي درې دیش نه دي درې نه دي هغه درې شپېلې دي موږ درې یو هل دي کنه یو سړي په کې درې شپېلې دي یو دوا درې نو شاګل تناسو درې نه دي یو هل پکې درې زری دي دا چې پوکې ورکې دي هغه مولا سیوی وحی رامن دې خلکو په سفر واه په لګا شابي ما ورته چې درې دیش دیشو خطا کېږي خلک یو څه هیڅ وایي دا د لوجن خلک په دنیا کې موجود دي نړۍ په ګدا سیمه نشي مولا لقاری د موضوعات کوي په اول کې شابي دا خدا درو چې قصې غوي او د لوجن هو دې اتصالات تینیو په کې دا قصه شو او شابي هم بیا علم هو او یو څه خبرو منه شو بل څه نقل کوي امام ابو حنیفه تا خپل مور وی چې لاس صاحب د پلان کې سینا مال نه بسره تاسو دلاس صاحب ورته سیب نو ته په ما پسې د تاسو کې وی زما مور په تا اعتماد کې په ما نه کوي کنه دې پوښتنه کنه ته په دې وطن کې بجلیګر مولانا نه وي دا تو خلک دا د بجلیګر کدس یو سلام مليان پیراشو ته پاکستان د لخص کې پرې پوښتنه اسلام براشي زم په تل خو د دې خلکو چې قصې او دروغ بس عالم هم دقه دی دا چې دروغ دقه دی دقه دی دقه دی نو دا شان دي بدل نه کنه دیش په لې کې دیش په لې نو ما کوي دوش په لې یا دغني گزار دي یا درې دي اختلاف پرشته او شاګو کې وی چې الکه چاوي درې غیر درې یو ودا یو ودا یو هل نو چې هل یا بل چا پر خاص کنه په دې شیرګل کې د بازار جمعات کې یو ځل تقریر زمون یو مرګ ته اوس په شیرګل کې په دهاتیانو هغه په کې شوې دي نو بس وینا او هاینو واري ولې توځو ول بادشاہ سے تو کنه دا زمانہ او د شپې ولې ته واچو هغه د شیرګل د مدرسې استاد مو نو استاد یې نبی مدرسې خلکو وستو چې دا د استاد قابل هم نه دی ورته خبرې کوي نو دا د مشهور شاعر هوش کې مليانو غټ اثراتها خو چې هغه خبرو کې نو بس بیا وي خلکو هم دقه خبره دا خبرم دقه ده به سوق سبل نه ملي وقت رب الوعد الحق نيش هغه وعده ثابته ده فاذا هي پسنا غهانا فاذا پسنا غهانا هي قصه دا شاقه نيري براوتي سترګه دا اکسان چې کافر شي او یو ضمیر د شان یا ضمیر د قصه و ضمیر القصه والشان شان او قصه په نه چې مذکر ضمیر چې ضمیر د شان دی چې مؤنث یې متوي ضمیر د قصه دی او ضمیر د قصه او ضمیر د شان دا نه بس راځي څو جمله خبريه او ور جمله خبريه ضمیر نه ګورئ ځکه چې هغه تفسیر درته ضمیر پیدا هینو خبره بس ده قسم دا صدا شاخ نو صبر سینا نور باوتی سترګه ده کسان چې کافر شوی دي او وايي بل يقولون يا ولنا وغم حاضر شاه خامخان په غفلت کې دي نه بلکې ظالمان الله فرمای انکم ما تعبدون من الله حسب جهنم بشک تاسو او د څه چې تاسو عبادت کوئ سوا د الله نه اشاک جهنم په دې کې یو حدیث ته نقل کړی او بیا یې پیرا کړی او بیا وایي دا حدیث زمونږ هغه متکلمین علماء نقل کړی دی نور خواږي په دې باب کې د سینری خبر دا چې یو ځل نبی صلی الله علیه وسلم انکم ما تعبدون عبد الله بن زعبرا یو سره ترشری هغه چراغه ورته ته استاو تاسو معبودونه دا به جهنم ته سي نه عیسی به جهنم ته سي
پیغمبر خدا ته ته پهراوی نه پويږي که پهراوی پويږي ځکه انکم ما لازم په عقل کې او ته اخر انصاف او عقل دا حدیث نقل کو عبد الله بن زهبار غلش لیکن دې حدیث متعقب ابن حجر في تخريج حديث الكشاف بانه اشهر ولا بدي يقول اشتهر على كثير من علماء العجم وفي كتبهم ولا اصل له باصل خبرنا حديث سندي الذي مو يشك كتب الحديث كي نستندا او غيره او وضع ظاهرها او تعجب لذات محدثين هم نقل کوي د پدې نه پوي او بیا بل نو نقل کوي تفصيلات نور نقل کوي اصل کې بیا نقل کوي چې کلمه د ما عامه او بیا د علامه تبتذاني خبر نقل کوي تلويح شرعنهم نصنهم او د عربي په لحاظ سرهم او د مضمون په لحاظ سرهم قران دکني وما خلق الذكر والانثى والسماء بناها ولا انتم ما اعبد او بیا په سر استعمالات او د معنا په لحاظ سره خبرې کوي بس دا نو تفصيلات دم وانکم تاسو وما تعبدون اغا الہ حجر عبادت کوي بوتم په ځان نه کا غیر اعتراض ہے بدن نشي خیر دی عیسی په کې دن نشو پرشتي په کې دن نشو اندوم جهنم ته سي اعتراض شو کا دا هغه تخصیص کې بیا جواب ان الذي سبقكم من الحسنى اولئك هانده مخصوص شو متصف تاسو معبودان سوا د الله نه خشاک د جهنم دی حسب درګو ته ویل شي خشاک د جهنم دی ټول د جهنم تزي اکته دغه مخکې خبر تا چې کړی دا پلان کې نقل کړی دی وقد علمت چې ابن حجر یو خبره کوي دی او مثال باندې اعتماد کوي دا بل چې په خبرو دوکه کېږي نه غره د حدیث ځان علم دی لكل فن رجال ته په دې پوهیږي یو بل ذکر فهمه مولانا عبد الحي د شریقای په مقدمه کې یو خبره کړې ده په دې الله سم سره مقدمه د عبد الحي نه کوي بس خبرې کړي په دې کې روان دي نو په نهایي والا په روان شوی نهایه د صاحب د هدايه کتاب شرح د قزامری حدیث نشته دی د قزامری حدیث نشته وی دا صاحب د نهایه چې نقل کړی دی نو څنګه وی والسر وغرف الاستکا فتهم خبر تکوما چې ان لكل مقام مقال د هر ځان له خبروي مړه شه دې تقریر کوا وای چې واده کې دا چل وکي او خادي کې دا چل وکي خبره په مړي کې اصله خادي یا د خادي وخت په مړي خبرې کې وان لكل فن رجال او د هر فن ځان له خلق دي ها کما منطق دی یو سل پسې به استاد دی بل سل پسې به نه پسې بل سل پسې حدیث دی بل سل پسې به د هر فن ځان له خلق دي د قزامری په حدیث باندې مولانا عبد الحي په دې له سم صفه ده مولا علی قاری په موضوعات کبیر کوي صاحب د عنایه په خپل محدث نه دی او د محدثینو حواله اندور کړي مقابل اعتبار نه 125 صفحه موضوعات کبیر چې ګوري نن تبادل قزامری کې یو حدیث دی کنه چې پنځه مونږه با جماعت سره وکړي په اخر جمعه باندې دا یو کار کوي وڅ کنه حدیث دی قال رسول الله مولانا عبد الحي په کې رسول ویلي د هر مزاله او دا څه ولیکل مولا لقاری وی نهایی والا پخپل فقیه دی خو محدث نه او په حدیث والا باندې حواله نه دا ورکړي چې دان کی محدث نقل کړي او بیا د اجماع د امت نه خلاف دی په دې اجماع د یو موږ دوه موږ په لږ کړي د شرع د دې په سمانی ودی کله نه روانه کنه نو تاسو ته کړ او بیا په کې لطیفه اورا اسواد کې مولانا او اصلاح رسوم ولا هغه په کې لطیفه نه خلک لطیفه پیژني دا باسین کوستان نه وسره راغله په سواد کې د دې د وزیر آباد چې وته په دې کې دوه وزیرانو یو ته وزیر سیمه ویل بل ته یو سپاه سالار سپاه دواړه وزیر نو سپاه سالار چې نو کړ دې د کوستان دی نو چې راغله چې وته خبر نن د جمعې وره ښه زیر وکي چې ماسپخین د جمعې موضوع شي نو پنځه مونږه با جماعت به مونږه د ماسپخین د ماجر په دې مسکه کو کوته جلال شړې خفه دي خلک وای په مصیبت خبر ولی په کوستان کې بل سره کاته موضوع خلاص شو او دې ګرمۍ ته وګوره او ماسپخین د مشهور نمازګر پورې بارا دا خو زموږ خلاص شو خیر نو خلک کې دې بیره کوي وای کړ تاسو کوي سپایدا پکشته پیدا دا یو کار وشو ها کوته جلال څخه په مصیبت خپل کوستان کې
دا دلته هو ډېر اسانه خبره ده څه شروع شو یار موږ کوه هر موږ کوه دلته می دغه موږ وکړو نو دیش کاله هم شي دي نو دیش کاله هم کار وشو او باقي څومره دي او یو کال پورې باندې کو چې او یا کال پورې شو بیا هم زر کوم څومره کار وشو یا ته هم مصیبت اخته قزاوی زګلا کار وشو په خبر پوه شو ګپ نه تا ولا دار پنځان خلق انتم لها واردون تاسو ورته بندکیدون لو كان هؤلاء الذين بتدعى عليها ما ورد هذه ورد كده هذه ورد نكيكي وكل في اكل بدك هميشه لهم لطاريف كها بده جهنم كي زفير فریادونه وي زفير اول فریاد صوت نفس المغبوب نصف رضا هو تصغير وي يخرج من اقصى الجو داخل امتحان تطبيقي هو تصغير وي فریاد وهم في حال يسمون اپدې کې بدل یو بل خبر ناوري دیگه سفید ده چې دیو بل وره په ما مصیبت ته پیغام دا آسان شي یو بل بناوري اوس راغله چې انکم ما تعبدون ټول پکې دنکا نو ان اللي سبق لهم من الحسنى بشک هاګ سان چې داګه لپاره مکه شوی دي الکلمه الحسنى الخصه الحسنى الجزاء په دې کوشش هغه حسنى من کلمه حسنى دا الله تعالی توحید یا قد تبدل دا کسان با دغه جهنم وعدوني فصل مكاشي لا اسم حسيسها نابه اواز جهنم صوتها الذي يحس من حركتها سيخرج لقد من حركت اواز بناوري او دي پوښتنه تاسو تصوم کی او دي هميشه فيما برش اشتاط تصوم کی نبتون اقوالي لا يحزن الفضاء الاكبر فغم كنات زره هيبت لو